الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت د دوو نوع ذکر کو، د دوو قسمونو د یو ذکر تی تیر شو او دویم نمبر د دویم نوع ذکر دی. الله رب العزت د یو بنده متعلق وی، الله وی والذی او هغه بنده قال چې ویلی والدیه خپل مور او پلار ته اف لکما تباهی دی وی پتاسو باندې هلاکت دی وی ستاسو د پاره. خپل مور او پلار ته وی اتعداننی آیا ما سره وعدې کوي تاسو ان اخرج چې زبر ایستلی شم دوباره یا زبر ژوندې کولی شم دوباره، یعنی بعث بعد الموت بکیږي. وقد خلت القرون حالان کې وقد مضت الامم تیر شوي دی بلا امتونه ډلې من قبل روان دی زمانه وهما یستغیثان الله وهما یسألان الله او دغه مور او پلار ول سوالونه کوي د الله رب العزت نه پر استغاثه کوي، فریادونه کوي الله رب العزت ته ویلک آمن او دې دوی ته وی ویلک هلاک شي آمن ایمان راوړه. ان وعد الله حق یقینا وعده د الله رب العزت سچه ده، ثابته ده، رښتونې ده. فیقول نو وای دا بنده ما هذا ندی دا خبرې دا کیسې دا قرآن دا ایمان الا اساطیر الاولین مگر افسانې دا اولنو خلقو. نو خبره دار الله رب العزت فرمای یو بنده دی هغه دومره سخت شوی دی چې خپل مور او پلار ته وایي چې اف لکما افسوس ته په تاسو دواړو باندې، ستاسو دواړو دپاره د هلاکت وي. خو مور او پلار چې دی خو په د خپل اولاد باندې خفه کیږي که نه، خپل اولاد چې ورسره ارسه کوي خو دی وله بیا هم چې دی سوال کوي وی خیر دی داسې یو ټیم کې زموم پوی بشي عقل به راشي او غټ بشي چې ډغرې وخوري زیله به راشي دا واغه. خو دا مور او پلار دا چې لږم په شریعت پوی نو د خپل بچي ده چې دی یا د شریعت باندې پوی خو ورسره خیال هم ساتي نو د خپل بچي دپاره خیرې نه غواړي، خیرې نه غواړي ځکه منم راغلی د احادیثو کې. نو دغه مور او پلار چې دی دی خو ورته وایي چې هلاکت دی وي، قباحت دی وي، تباهی دی وي ستاسو دپاره. وایي ور اتعدانني آیا تاسو ما سره وعدې کوئ ان اخرج ان احیا چې زه به دوباره را ژوندی کېږم، تاسو ما سره زما مور او پلار او ما ته وایي چې ایمان راوړئ. دا خبرت وقد خلت القرون حالان کې وقد مضت الامم روان دی بلا امتونه تیر شوي دي. تاسو اوس ما ته لګیایې کله پستې وایې کله څه وایې کله څه وایې، داسې انسان دی بلا مراحل په انسان باندې راځي. دا یې غټه یعنی بنیادی وجه ده چې انسان یا به مسلمان وي موحد به وي او یا به چې دی مشرک کافر به وي، الله هم دې وساتي. نو بنیادی نو په هغې کې هم تش نصیحت تی نصیحت تی نصیحت تی کې به او بعضې وخت داسې چې د دې نه وړې وړې خبرې وي انسان ته چې دی په کور کې راځي خو ته به د خپل بچي ته د نصیحت په انداز باندې لګیایي، په سمه به ورته لګیایي، ذهن سازي به یې کې جوړی به. نو د دې وجې الله رب العزت فرمایي چې دی خو د مور او پلار خو مینت کوي، زاري کوي او دی ورته وایي چې زه تاسو ما سره دا وعدې کوئ. حالان کې روان دي امتونه تیر شوي دي، خلق تیر شوي، زمانه روان دي. اوس دی خو ورته دا جوابونه کوي
دیو دا مور او پلار ورته سوی وهما یستغیثان الله او دغه دواړه مور او پلار دا سکی دا سوالونه کوي یسالان الله دا الله رب العزت ته عاجزی کوي زاری کوي چې خدای پاکه ته قرآن کې وی چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا خپل ځان دا ورنه بچ کې دا خپل اهل او اولاد نو خدای پاکه دا خو زما اولاد دی دا تبا کیږي دا هلاکیږي هلاکت طرف ته ځي نو خدای پاکه ایمان ورته ور نصیب کا څه سوال کوي والله چې خدای پاکه ایمان ور نصیب کا الله دې استقامت را نصیب کی نو الله وی چې دغه دواړه ول سوال کوي عاجزی کوي زاری کوي ویلک آمن بیا ورته وی به طور زجر ورته وی کله ناکله بیا د مور او پلار سخت خبرم کوي او اختیار ور سره رشتہ راټنم کوي کنه نو ورته وی چې ویلک هلاکت وی تعالی را تبعید وی تعالی را دا تلاس کیسه کې دا تلاسوي نو کله ناکله وړه خبره دینه راشي خپل بچی ته د مور او پلار وی چې ته خو ګوره زمون پلان نیکو کې داسې کار چانه دی کړي من مشرموا مور دې مشرموا نیا نیکه مشرموا قام قبیله مشرموا او داسې مکوه مونږ خو مسلمانان یو نو سم کار کوه راځه بچی مونځ کوه راځه دا کوه نو په دغه انداز باندې به ته کار چلی کله به سخته خبره کې استاد ته اجازت شته کله به سخته کوي آقا ته اجازت دی کله به سخته چلی دغه چې دی نو مشر ته یا د یو ګروپ رهنما دی یا چې دی نو جرنیل دی یا چې دی په پولیس کې دغه سم مشر دی یا چې دی په اداره کې مشر دی اجازت ورته شته کله ناکله به سختی کوي او کله به سخته خبره کوي ورته وایي چې ویلکه یا د کور سربراه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د خپل اولاد نه امسا چې دی د ادب د باره موچته وي د حدیث مفهوم دی یعنی کله اره پیره به په نرمه نه کیږي کله ناکله به معمولی ستغه خبرم کې نو دی ورته وی ویلکه آمن هلاکت تعالی را ایمان راوړه ان وعد الله یقینا وعده د الله تعالی حق ثابت ده نو ګوره دی خو سخت خبره وکړه دی خو چې دی یری مر سره چې ګوري دا چې در سره دا دومره سختی کوم دا دومره مینت کوم او دا دومره په دی لار باندې راځم نو دا د دې د پاره ستا پیدا د پکې زما څه نشته د الله وعده چې دا حق ده څه شي ده یعنی وعده د عذاب د الله رب العزت دا څه شي ده حق او ثابت ده چې ته ایمان نه راوړې نو بیا به هلاکت وي الله دې بچ کړي نو فیقولو بیا ورلوای چې بیا هم دغه بنده سم نشي دغه بیا هم سمې طرف ته رانشي نو الله وی فیقولو نو بس وایي دغه بنده ما هذا دا ته څه خبرې کې ماحول بالکل ګډوډ وي د سره چې دې سم ځای کې ناسته نه وي د هغه نه اثر نه ختمیږي اثر ده ماحول خپل اثر د ابو طالب صاحب د ایمان نه راوړو یوه وجه چې ده هغه د همنشیني ده هغه دغه ورنه هغه دومره خدمت کړی دی د هغه خدمت چې یعنې شعب ابي طالب کې څومره سخته تېره شوې ده د هغې نه وړاندې څومره سختې تېرې شوې دي تر د ابتدا نه تر انتها پورې دغه ټولې برداشت کړي دي ابو طالب صاحب ورته مخامخ ولاړ دا ټول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له سره غلي دي نو مخکې نه ورته ابو طالب ولاړ او خپل بچی ته وی لاړ شه علي رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ولاړ بل ته وی لاړ شه جعفر صاحب ته لاړ شه او د خپل ترزوی چې د مټه مضبوطی کړه سوال نه بس نو خو هغه علما لیکي چې د اخره کې ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولمینت وکړو خدا عتبه شیبه ابو جهل و غیره دارال دا خډیر رامیانو نو دی ول مخامخ کې نس رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پرې نه خو نو اخره کې ولوي چې ګوري ایمان راوړی که ایمان دې راوړو نو زنانه په تنور باندې بیا ستا کیسې کوي چې ابو طالب سے په اخره کې ګوري د ایمان دا اور نه ویریدو د ایمان نه ایمان خپل دین پرې خود د پلار نیکو او ماشومان په پلارو کوسو کې لګي دا نو د پیغورونو میغورونو کیسه وکړه د عربو په معاشره کې پیغور باندې سخت نو هغه خیر هغه چې دی په اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو فرمایي
وایي یو پیره راته اتره یو پیره راته په دې غوږ کې کلمه ووایه چې زه د قیامت په ورځ خدای ته دا ویلی شم ستا ګواهي ورکولی شم چې ده کلمه ووایي خو هغه ورلی نه اخره کې ورته ویل حالانکې اشعار یې چې وګورې اخره پورې ناشنا اشعار د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق وي خو اخره کې وایي ورته وایي هسې وایي بیا به دوی ورله دغه خبرې وکړې وایي بیا به خلک وایي چې د اور نه ویرېد د اور نه یره ده بس په خپل څیز باندې پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علي صاحب راغی ورته وایي هغه مشرک تره دې وفات شو ورته وایي زه چېرته کندې ته دغه خوره پې ور واړوه چېرته یې دفن ویلک آمن نو ان وعد الله حق نو فیقول ما هذا نو بس دی وی فیقول بس دی وی ما هذا ندی دا الا اساطیر الاولین مگر افسانه دا اولنو خلقو اولئک الذین الله دا هغه کسان دي حق علیهم القول چې لازم شوی دی په دې باندې فیصله د عذاب فی په امتونو کې قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبلهم روان دي د دونه نو په دې ټولو باندې فیصله د عذاب شوی ده الله رب العزت موږ بچ کی من الجن د جناتنا والانس او د انسانانو انهم یقینا دوی کانو خاسرین د تاوانیانو نه یا دی اختکیدون کی دی پتاوان کی دی اختکیدون کی دی فتاوان کی ولکل درجات او د هر یو واحد دغه دواړو نه سبق لګوره او ولکل درجات او د هر واحد دغه جماعتونو نه د هر یو د بار درجې دي نو متفاوت درجې دي الکه د ایمان والا د بار اعلی درجه ده غوره درجه ده د جنتونو والا درجې دي او د کافر د بار جهنم دی لاندې خراب درجې دي الله دې بچ کی ولکل درجات د هر واحد د فارس شي دي درجات دي مما د هغه سنه عاملو چې د کوم عمل کړی دی وليوفيهم او پورا به ورکولی شي دیو ته اعمالهم اعمال د دیو دیله به پورا ورکولی شي اعمال د دوی یعنی جزا د اعمالو د دیو وليوفيهم او پورا بدله به ورکولی شي دیو ته اعمالهم دا اعمالو د دوی وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی په دې باندې به ظلم نشي کولی الله رب العزت فرمایي چې څومره د عمل وکړو د هغې سزا به درته میلاویږي د هغې نه زیاته به درته نه میلاویږي او چې څومره د نیکي وکړله نو دا مې در سره احسان دی چې د هغې درته ډېر زیات ثوابونه درکو الله دې توفیق راکړي بیا الله فرمایي ویوم یعرض الذین او په هغه ورځ باندې چې پیش کولی به شي هغه کسان کفرو چې کافران دي علی النار په اور باندې او په هغه ورځ باندې چې هغه سخته ورځ ده نو الله رب العزت فرمایي پیش کولی به شي په دغه ورځ باندې دا کافران په څه باندې په اور باندې خپله خو به نه ورځي صیغه د مجهول ده نو دی به پیش کولی شي په زوره به راوستی شي چابک به ورکولی شي د ویښتونه حدیث کې راځي الله هم دې وساتي رستو سپارو کې به هم راشي وایي د ناسیې نه الله هم دې وساتي دې ځای د ویښتونه به نیسلی شي الټه به روان وي جهنم ته به الټه راښکلی شي الله هم دې بچ کړي الله رب العزت فرمایي ویوم یعرض الذین کفروا او په هغه ورځ کې چې پیش کولی به شي هغه کسانو باندې کفرو چې کافران دي او په هغه ورځ باندې چې پیش کولی به شي هغه کسان کفرو چې کافران دي علی النار په اور باندې نو اذهبتم ورته به ویلی شي اذهبتم تاسو ختم کړل څه ورته ویلی شي تاسو ختم کړل طیباتکم خپل د مزي څیزونه فی حیاتکم الدنیا د دنیا په زندګۍ د ستاسو کې ای کاکا و کافرانو ته به وی ستاسو چې په دنیا کې کم د مزي څیزونه د مزي رزق هغه تاسو په دنیا کې ختم کو نو مونږ ته بچو ښه الله رب العزت ته په ایمان استقامت را نصیب کی دا الله به شکر ادا کو الحمدلله الله یقینا انسان دی ګناه تی کیږي خود له پکار وی انسان لا نه بنده له پکار وی دا توبه د چا د پاره راغلی ده
دا د ګناهګار بنده د پاره راغلی ده. که یو کس وایي موږ اکثر چاله ووایو هلکه راشه تصوف کې داخل شه یوه شعبه کې، نو هغه به تا ته وایي چې ښه وایي زه خو ځان د ګناهونو نه نشم بچ کولی. هلکه علم شروع کوي ځان د ګناهونو نه نشم بچ کولی. هلکه وده نه رضویه چې ته داسې پاکه فرښته جبریل امین د اسمان نه راکوز شوي او دومره پاک شي، نو بیا تاله نه د بیعت ضرورت شته، نه درته د علم ضرورت شته، نه درته د کمې بلې شعبې، ځکه ته خو ځان له د عرش معلی نه راکوز شوي. دا خو انسان وي، ده کې به کمی کوتاهي وي، کله به کمی زیاتی کیږي، کله به د ده نه ګناه کیږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټول انسانان خطاکار دي. څه فرمایي؟ چې دا ټول انسانان څه شي دي؟ خطاکار دي. او بهترین د خطاکارو نه دا توبه کوونکي دي. بهترین د خطاکارو دا څه دي؟ توبه کوونکي دي. نو توبه به وباسو ښه، الله دې راله توفیق راکړي. یقینا کمزوری به راکوي. الله رب العزت فرمایي اذهبتم طیباتکم، تاسو ختم کړل هغه خپل پاک څیزونه، ښکلې ښایسته څیزونه یا ښایسته رزق خپل، فی حیاتکم الدنیا، په زندګۍ د دنیا ستاسو کې. نو دا یې ولې ووایي؟ ځکه چې انسان کوم عمل وکړي او په حالت د کفر کې مړ کېږي، نو د دنیا د عمل بدله الله دله په دنیا کې ختموي. اگر که مسلمان سره ښېګړه کړي، بل څه کړي، بل څه بلا د خیر ښېګړې کارونه کوي کافران، نو د هغې بدله په دنیا کې ورکوي. او د مسلمان د خیر ښېګړې بدله ده په دنیا کې هم ملاویږي او په آخرت کې هم ملاویږي، ځکه چې د ده ورسره ایمان والا ډیګري ده. الله دې توفیق راکړي. واستمتعتم او فائدم حاصل کړه بها په هغې سره چې کوم څه بس په هغې پیدا حاصل کړه. فالیوم تجزون، بس نن ورځ به بدله درکولی شي تاسو لره عذاب الهون، د عذاب د ذلت. الله هم دې بچ کړي. نو د کافرانو عذاب به څه؟ د ذلت عذاب به. خو وجه څه ده؟ بما کنتم، په سبب د هغې تستکبرون چې تاسو تکبر کوو، فی الارض په ځمکه کې، بغیر الحق، په ناحقه سره. نو ګوره تاسو به بار بار دا ځای په ځای اورېدلي، خاص کر دا بار بار ځای په ځای راځي چې تاسو تکبر کوو. نو دا لویي ځان لوی ګڼل، دا الله ته بیخي نه دي خوښ، دا د الله رب العزت صادر دی. نو عاجزي به کوو ښه، الله دې توفیق راکړي. د هیڅ غریب نه به ځان اوچت نه ګڼو، هیڅ غریب نه، د هیڅ ګاونډي نه به ځان اوچت نه ګڼو، د هیڅ تا پرکونه به نه کوو. یعنی بلا موږ لګیا یو په زندګۍ کې چې زه نوکر یم، دا نوکر نه دی، زما ځمکه شته د ده نشته، زما چې دی نو مثال په طور خپلوان ډېر دي د ده نشته، یا چې دی نو زه په ظاهرا په جسماني طور مضبوط یم، دی کمزوری دی، یا نور هم بلا څیزونه کیدی شي. داسې به نه کوو، وایو به زه د الله رب العزت څه یم؟ عاجزه بنده یم، کیدی شي دې زمانه ښی دا بنده. الله رب العزت ته به څه کوو؟ عاجزي به کوو. الله دې توفیق راکړي. نو الله فرمایي په سبب د هغې چې تاسو تکبر کوو په ځمکه کې، بغیر الحق، په ناحقه سره. د تکبر حق تا ته نه و، تا ته دا حق نه و حاصل چې تا ویلو چې زه ډېر لوی سړی یم. ته دا ووایه چې ډېر لوی ذات څوک دی؟ الله رب العزت. څه ووایه چې ډېر لوی ذات څوک دی؟ الله رب العزت. او په دې باندې فخر وکړه چې زه د هغه ښکلي پیغمبر امتي یم، د چا چې نوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې فخر وکړه. زه تاسو په خدای دا خو بس اسانه خبره ده، دې له نه ماته ضرورت شته نه بل ته. یعنې زمونږ دپاره بس دا لویه د فخر خبره نه ده چې موږ د چا امتیان یو؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې کوم شی د فخر دی، د لویوالي دی، په هغې فخر پکار دی چې خدای پاکه شکر دی ما د ایمان را نصیب کړی دی. او د امریکې او د روس او د چین صدر ته سره د دې چې په لوی لوی علاقو حکومتونه دي، سره د دې چې خلک یې د دې جوګه ګڼي چې دا زمونږ فیصلې کولی شي، رای ورکوي، ووټونه ورکوي، خلک په اعتبار کوي. خو الله ایمان نه دی ور نصیب کړی. ته په سواړیانو کې، په کړکیچم کې چېرته کمزورې کو، د هغې په نسبت زمونږ کورونه به صحیح، زمونږ علاقه به صحیح، زمونږ کلي به صحیح، خو الله د ایمان دولت را نصیب کړی دی.
الحمدلله الله د ایمان دولت را نصیب کړي نو چې په دې د خدای شکر ادا کړو. الله فرمای په سبب د هغې چې تاسو تکبر کړو فی الارض په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه سره و بما کنتم تفسقون او ځکه چې تاسو فاسقان وې. فاسق ګناهګار ته ویلی شي چې ګناهونه هم کول نو شرک هم کول بدعات هم کول د دې وجې مې عذاب درک الله هم دې بچ کړي. والذي او هغه بنده قال چې وی ویل لوالدی خپل مور او پلار لره اف لکم قباحت وی پتا سو باندې هلاکت وی پتا سو باندې اتعداننی آیا ما سره وعدی کوي ان اخرج ان احیا چې زبر ژوندې کړې شم وقد خلت القرون قرون و حالان کی تیر شوی دی امتون من قبل وړاندې زمانہ وهما یستغیثان الله او دغه دواړو وهما یسالان الله او دغه دواړو مور او پلار والله سوالونه کوي ویلک امن سوی والله هلاک شي ایمان نوړه ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق ثابت را فیقول بس وای والله دغه بندا دا بچی ورته وای ما هاذا ندی دا خبر یا دا کیسه یا دا قرآن یا دا ایمان الا ساطیر الاولین مگر استوری دا اولنو خلقو اے افسانی دا اولنو خلقو اولئک الذین دا ها کسان دی حق علیهم القول چې ثابت شوی دا بدیو باندې فیصله د عذاب فی امم فامتونو کی یقینا قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبل مړوان دی د دیونه من الجن د جناتنا والانس و د انساناننا انهم یقینا دوی کانو خاسرین د تاوانیانونا ولکل درجاتن د هر واحد د دغه د بار درجې دي مما د هغه عملو چې کوم عمل کړی دي وليوفيهم او پورا باور کول شي بدل دیو د اعمالهم د اعمال د دیو وهم لا یظلمون او په دې ظلم نشي کولی. الله رب العزت نیک عمل لا نصیب کړي. و یوم بهغه ورځ باندې یعرض الذین چې پیش کولی بشي ها کسانو لره کفرو چې کافران دي علی النار په اور باندې اذهبتم نو ورته ویل شي اذهبتم تاسو ختم بل طیباتکم خپل د مزور سيزونه د مزور رزق فی حیاتکم الدنیا تاسو په ژوندۍ د دنیا کې واستمتعتم او فائدہ محاصله کړه بها باغی سره فالیوم ننرستجزون بدل بدر کولی شي تاسو لره عذاب الهونی د عذاب د ذلت بما کنتم په سبب د هغه تستكبرون چې تاسو تکبر کوو فی الارض پزماکه کې بغیر الحق پناه حق سره وبما کنتم وبسبب د هغه تفسقون چې تاسو فاسقان وې. الله رب العزت موږ بچ